بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى ال سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصلى عليه رب جندين بشرح لي صدري ويسر لي ها پرون سبق کې مونږه قدرت شروع کړو د قدرت اقسام چې قدرت دوه قسمونه دي یو قدرت مطلق ته یو قدرت کامل ده قدرت یو دلګي قدرت نه مراد قدرت به معنا سلامت الالات والاسباب ده او قدرت مطلق تعریف داره ادنا ما يتمكن به العبد من اداء ما لازمه چې ادنا هغه طاقت چې بنده ته حاصل وي چې د پدې په ذریعہ سره کم بدبان لازم شوی چې هغه مامور به ادا کی ادنا طاقت ته حاصل وي ادنا قدرت ته حاصل وي بیا مصنف رحمت الله علیه په دمانه د کړه چې د کم تقسیم کړه ده نو دله پکار داوا چې د ویلې چې د قدرت په قسمونه دي مطلق او مقید ايه ویلې چې کامل او قاصر زګر کامل سره مقابل قاصر راځي او د مطلق سره مقابل چې د مقید راځي لیکن د چې کوم مسامحات کړي دي یو تسامح پکې د نه دا شوی دا بل دا خبره ده چې لکه دا دومره قسمت قدرت یعنی قدرت مطلق دا د هر مامور به لپاره ضروری دی که په یو مامور به کې بنده ته دومره قدرت هم نه واصلو نو بیا په د باندې قدرت بیا په د باندې هغه مامور به لازم هم نه ده لکه مطلب په یو بنده باندې مونږ سره نه دا لازم دی مونږ په د باندې لازم دی نو مونږ د باندې سلو رکعات مونږ دی نو د ته دونه ټیم ملاو شي چې سلو رکعات پکې کولای شي د سلو رکعاتو کته دغه دسه وخت راغی چې دی انسان ته پکې د سلورو او مرکاتونو امر وخت ملاو نشو یعنی صرف د تکبیر اوله وخت ورته ملاو نشو تکبیر تحریمه وخت ورته ملاو نشو نو په دا باندې هغه موږ لازم نه لري لکه زنانه له هیڅ ورته راغله لري نو بدی باندې مسوخین نه والا د ماجګر پور دا ټول وخت لنده په هیڅ په مایک تیر شو او دا بیا ماجګر پاک شولا نو د مسوخین موږ په دې باندې نشته دغه دې د قدرت نه حاصلو خو کچته دا زنانه دا پاک شولا د هیز نه یا د نفاس نه یا ماشوم دې د بالغ شو یا کافر دې د اسلام راوړو او دته معمولی غونډه وخت ملاو شو چې په دې کې د مامور بیا ادا کول شو نو دې ول باندې مامور بیا ادا کول لازم دي قاعده کړه به جوخه کنه قضا بشي پوه او دومره قدر مقدار وخت چې دې پای کې د مامور به ادا کی داغه توهم هم پوره ده حقیقت شرط نه ده مطلب دا کنه چې یو خلک ادا چې د 15 منټه ملاو شي تقریبا چې په کې سلو رکعات وږي نو دومره هم ده او کوز یو منټ ملاو شو نو په یو منټ کې خدای سلو رکعات نشي کولای خدای باغ خپل مامور به په د باندې اوس لازم شولا دی په دغه ټیم کې شروع کی کپکه شروع کړه په دغه ټیم کې الله تعالی دا وخت وګت کو جوخه دی په کې راځي چې الله پاک ته په وخت وګت نه کو جدا موږ په د باندې قضا شي دی به دغه قضا ادا کوي اوس د څه چرته شوی دا چې الله تعالی دا وخت دې دا وګت کړی نو درې واقعات لږ ذکر کړی حضرت سليمان عليه السلام تاسو پر واقعاتو کې ویلي اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد وقال اني احببت حب الخير عن ذكر ربي حتى توارت بالحجاب چې حضرت سليمان عليه السلام د جهاد لپاره اسونه تیارول او دغه اسونو تیارې کو دغه خصمانه کولا او دغه سره ځان مشغوله کو او دې په دې کې لګیاو تر دې چې وخت دنه لاړو د مانځټه مو یا دغه د ذکر اذکار دغه ټیم او نور تیرن دا پټ شو حضرت سليمان عليه السلام هغه ډېر زیات خفه شو چې د ما چې کم د ذکر وکړو د ما چې کم د مانځو وکړو ناغه د مان لاړو او د دې اسونو د وجنه نو شروع شو فتفق مسحا بالسوق والاعناق نو داغه سټونه او د خپې وهله او دغه سروي ټول الله تعالی درزه د پاره سبا کړل چې دې د وجه نه زمانه مونږ لاړو نو دا دې سره محبت هغه محبت وسره ختمو ما نو الله تعالی ردوها علیه را دغه دا واپس کې به ما الله تعالی هغه کو دعا وکړه چې الله ما ته دا را واپس کې قرباني پیش کړل نو الله تعالی ته د انور را واپس کو او د خپل کوم عبادت چې وکړو بیا مرچنده پرې وته نو ګوره دلته الله پاک د لپاره دا وخت را واپس کړی او وخت د لپاره وګت کړی ویم واقعا حضرت یوشع علیه السلام د قبطیانو سره چې نه دغه کوله دای سره مقابله کوله د جمعې په ورځ باندې او د جمعې په ورځ باندې جهاد کوو او هغه علاقه فتح نشوله او الته د ماخام د مانځ ټیم شروع شو د ماخام د مانځ ټیم شروع کېدو والو
نو چې کله د ماقام من شروع شي لغه ورځ وسرقت بشي د هفته ور شروع شي او د هفته پر ورځ باندې په هغه زمانه کې جنگ کول جننده لکه ممنوع چې هفته پر ورځ باندې صرف عبادتونه کوي نو کارونه بنه کوي نو دوه خبرې شوې یو کا حضرت عیسی علیه السلام زیګه فتح کوي نو مسلمانانو ته فتح ملاويږي او کله زیګه فتح کوي نو الله کې به هفته ورځ راځي دا الله پاک د سوال کو چې اللهم احبس الشمس علينا یا الله د انور باندې حصار کې ا د انور دا وی لپاره حصار شو او هغه جنگ چې دا وګټو بیا الله پاک چې نو دا وخت دا لپاره ممتد شو دا شان دی او پیغمبر صلی الله علیه وسلم دا حضرت علی رضی الله تعالی عنہ په سرناسو او وਹੀ چې دا نازلېدله کله چې وਹੀ ختم شوله حضرت علی رضی الله په مینس کې پاسېدو نه پاسېدو چیرې زمونږ وکما او پیغمبر علیه السلام وਹੀ ویلا او د کله پیغمبر علیه السلام چې کله وی ختم کړله نو دنه د پوسو کو اصل دی علی رضی الله عنه ته وی چې تا مونږ کړه نو دینه نه مونږ کومینه نه کړه نو پیغمبر صلی الله علیه وسلم دعا وکړه چې اللهم انه كان في طاعتك یا الله دا د علی رضی الله استا پتاعت کې لګیاو وطاعت رسولك استاد رسول صلی الله علیه وسلم پتاعت کې لګیاو فردود علیه الشمس پدما انور را واپس حضرت عائشہ فرمای چې نور را واپس شو او موږ ولیدل چې هغه غرمه چې نن دا بیا رااله حضرت علی بګی مونږ وکړو دا غینه بعد بیا چې نن دا مخام شو نو د دې درې واقعاتو دا معلومه شولا چې ممکن دا چې الله تعالی د لپاره دا یو منټ چې دی یا نیم منټ چې دی یا یو سکند دی 2 سکند دی دا الله پاک د لپاره وګت کی او دې بګی دا مامور بیا ادا کی کو وګدي کو نو دې بګی دا ابونس ادا کی او کوم وګد نه کو الله پاک جو په باندې په قضا حساب شي او دې بدای قضا وکړي پوه شو مې باندې اوس په دې باندې اعتراض جواب ده دا وایي به مخکې حتى اذا بلغ الصبي دا د دې لپاره مثال کې په دغه باندې تفریدا چې مقوله شو الشرط توهمه لا حقیقته چې د وخت دا ممتد کېدل دا وخت ډیر پاتې کېدل د دې وهم شرط دی حقیقتا دا نه چې دومره وخت پي چې دی بګه دا کامل مسأله کې ایا ښا نو د دې باندې تفریدا چې حتی اذا بلغ الصبي کچت یو ماشوم بالغ شو یعنی په دغه اخرنه وخت کنه یو منټ پاتو د مازیګر مازه ته د مقام مازه ته چې بالغ شو او اسلم الكافر یا اسلام راوړو کافر او طهرت الحائض یا طهرت الحائض یا حائض زنانه چې د پاک شول فی اخر الوقت په اخري وخت نو لازمت هو صلاتو نو بده باندې مو سره دا سره لازم دی ولی لتوهم الامتداد فی اخر الوقت د ولی د وهم د دینه چې اوګه چې دا وخت په اخري وخت کې امتداد راشي وقدواله راشي بوقف الشمس او ودریدل د انور سره والمراد باخر الوقت او مراد اخري وقت نه الذي لا يسع فيه الا مقدار التحريمه چې هغه کې گنجائش نه مگر صرف د تکبیر تحریمه نو تکبیر تحریمه په یو سکند کې په 2 سکند کې نو چې صرف دومره وخت ته ملاو شو نو بل باندې موږ لازم دي فاذا حدثت هذه الموجبات في هذا الوقت پس کچره دا موجبات په دغه وخت کې راغله موجبات کم چیز د وجه چې په باندې لازمیږي لکه بلوغ شو او اسلام شو او طور شو نو کدا حدیث دا راغله په دغه موجبات په دغه وخت کې په اخر وخت کې نو لازمت هو صلاته لازم شو په باندې موږ له احتمال امتداد بوقف الشمس زکه دا احتمال د وګدیدل شته او درېدل د مسره فین امتد في الواقع يؤدي في کچته په واقع کې دا وخت وګ شو جدي دی پای کې ادا کی والا وګ نشو يقضي هذا قضا جوړي وهذا الوقف امر ممكن خارق للعاده او دا وقف یعنی د انور دا ودریدل یا د انور دا را واپس کېدل دا یو ممکن کار دی خارق للعاده د عادت نه ناشنا دی کما کان لسليمان عليه الصلاه والسلام حيث عرضت عليه چې کله لکه څنګه سليمان عليه السلام د بارا کله چې پیش کړ شول په هغه باندې بالعشي د ماخام په وکر مازیګر په وکه اصوافینات الجیاد کرا کرا اسنا صافینات موصوف ته الجیاد ولا صفت ته کرا کرا اسنا موکم مضبوط فقادت الشمس تغرب نو نږدې و چې د انور پریوزي نو فضرب سوقها واعناقها حضرت سليمان عليه السلام داغه هغه سټونه او داغه هغه خپیوال شروع کړل نو فرد الله الشمس الله تعالی د دعا په برکت باندې د دعا په برکت باندې الله تعالی لپاره انور را واپس کو حتى صلى العصر چې د ماجګری مونږ دو کو وسخر له الريح مکان الخيل او د دې اسونو په ځای باندې
یعنی چې دا د مونږ د پرې خودو چې د مانه مونږ پاتې شو د ای لپاره الله پاک د قرباني پیش کړل کفاره ورکړه نو د دې اسونو په ځای باندې ولا الله پاک هغه هوا مسخر کړله وهذا بنص القرآن او دا د قرآن مجید په نص سره دا خبره ثابته ده یعنی په قرآن مجید کې د دې خبره تصریح راغله اذ عرض عليه بالعشي الصافنات الجياد نو صافنات دا تاسو په دغه تفصیل په دې کړه لري کنه تاسو دغه ترجمه ویل کنه هاي کړي چې صافنات دا اثر لګي بلکې هغه څه لګي چې نخرباز وي کامل او مکمل چې په طریق په باندې کم اسود ردی شي هغه ته صافنات ویلږي نور پکې هم دغه پکې دي صورت وي صفات دي وقد كان ليوشع ذات في مواقعنا وقد كان ليوشع عليه الصلاه والسلام او عليه سرود يوشع عليه الصلاه والسلام حتى فتح القدس چې دا فتح کړل قدس قبل دخول ليله السبت د هفته د شپې د داخليدون مخکې درم وقد كان لنبينا عليه الصلاه والسلام او زموږ د پیغمبر علی السلام د بارا حين فاتت صلاه العصر من علي کله چې فوچو د ماجګر مون د علي رضی الله عنه ها دغه واقعامات سو ویل چې هغه دغه لیکلو وਹੀ لیکله او سره د پیغمبر صلی الله علیه وسلم د پیغمبر صلی الله علیه وسلم سره د حضرت علی هم پغېږي کیو نمازګر مون ځونه کو دغه واقعات سو ویل کما ذکر فی کتاب السیر لکه څنګه چې په کتاب السیر کې دا واقعا ذکر کړل شي دا وهذا بخلاف الحج وصدا خبره ده کنه چې ته ویل کده مامور به دا ادا کولو د پاره توهم چې دا ضروری دی او حقیقتا هغه وخت کې دا شرط نه دی نو د چې کړي انسان د پاره ذات او راحله د دې وهمي چیرې نو په دمانه په کار ده چې حج لازم شي کنه د حج د لازم کېلو د لپاره الله تعالی فرمای ولله علی الناس حج البيت من استطاع الیه سبیلا چې الله تعالی لپاره په هغه خلکو باندې حج لازم دی کم چې طاقت لري هغه ته دلاره یعنی مطلب دا چې صاحب استطاعت وي صاحب استطاعت چې دی خو لکلار پر امن نه د نظر دتلو دراتلو او په کور کې د پاتې کېدو چې ولمن چا خرچه لازم ده دا دونه خرچه مرچه دا سره وي نو د دې خرچه حقیقتا کېدل ضروری دي خرچه حقیقتا کېدل ضروری دي صرف په وهم باندې نو څنګه چې تلک پرې دغه باندې کار کې پرې دای کی ته چې مامور به په باندې لازمیږي دای لپاره توهم شرط ده نو دغه شان توهم د زاد او راحلی چې چاته وي نو باغ باندې حج لازم کا کنه توهم د وجنه پوښو به نه معنی سره د دې چې خلکو په غیر د زاد او راحلی نه په غیر دغه خلک پیاده چې د سفرونه کړی دي نو چې په غیر د زاد او راحلی نه تری دي نو کې وکسته وهم د زاد او راحلی وي نو په کاټه چې باغ باندې حج سوي لازم شوی نو په کار چې لازم شوی خو بیا په خلکو باندې ډېر زیات حرج کې به خلک واقع شو او دا به خلکو ته ډېر زیات ګرانه و وسی یو کز هغه سره د نه چې د آزاد او د راحله او د هر څه قدرت لري بیا هم حج نشي کولای ملای ورته ما دی نو چې د څه پتا و معنی نو بیا خلک ډېر زیات په دای کې براغله وي یا حرج کې واقع شوی لکه چې حج خو لکه قضا کیږي نو دلته کې دا وي چې لکه وهم د دې لپاره ضروري دی چې لکه ادای کو جو ادا به کی ادای نه کو جو قضا به کی نو د حج خو قضا نشته ده حج خو کوي سړی په ټول عمر کې په دغه لازم شوی دی په ټول عمر کې هر کله ادا کو دا به ادا حسابي خو صرف دا به چې کله دې مړکیږي او باغ وخت ته توهم د زاد او د راحله خوشته توهم د زاد او راحله کته لازم کې نو هر سړی ته بیا چې لکه ته دغه وکا وصیت وکا که وصیت هغه چې وصیت کوم نو کله ته په خپل باندې زاد او راحله ماته وهم ما ته قدرت اثر ما بکړو کنه ګناګاری کې وندا ټول خلک په دنیا نه ګناګار لشي نو دا حرج پکې دی د دې ودینه د حج لپاره توهم آزاد او راحله دا ضروري نه بلکې د لپاره حقیقت ضروري دی لکه پوښتنه به دی باندې نو وهذا بخلاف الحج او دا په خلاف د اجنبي فانه لم يعتبر فيه ذکر نه اعتبار کول شي په دې کې توهم الزاد والراحله د زاد او د راحله هغه وهم مع ان اکثر الناس يحجون بلا زاد وراحله سره د دې چې اکثر د خلکونه حج کوي بغیر د زاد او د راحله نه لأن في اعتبار ذلك حرجا عظيما ځکه په دې اعتبار کې کچته په دې کې دا دغه معتبر کړل شي زاد او راحله دا وهم بګه معتبر کړل شي نو په دې کې ډېر حرج راشي ولو يعتبر ذلك او کچته اعتبار وکړل شي دې لا تظهر ثمرته في وجوب القضاء نه ظاهري کې ثمره ده په وجوب د قضا کې لأن الحج لا يقضي ذلك حج لنده نه قضا کېږي وانما تظهر ظاهري کې بدل انما تظهر ظاهري کې في حق الاثم والايصاء په حق د ګناه کې کدا ونه کو جو ګناګار وي
ایا به وصیت بګي ولالک غیر معقول ادا غیر معقول سي دي په عقل سره دي دا ثابت نه نه پوه شو به باندې ها نو دا د پرونی سبق د پاره مثالونه چې قدرت بدو قسمه قدرت مطلق او قدرت کامل قدرت مطلق څه ته وي ادنا ما يتمكن به العبد من اداء ما لزمه چې ادنا قدرت چې بنده تحصیل وي چې د سره مامور به ادا کی ادنا بری کې دا راوښ ولا چې بری کې معمولی کدتا قدرت حاصلو او معمولی زونه نه چې د یو سکند یا 2 سکند چرندای کدا بری کې دا ادا کو جو او وخت ورته الله پاک وګت کو دا چې دا ممکن ده ودې په پای کې ادا کې کنه قضا پر دې ادا کوي پوه شئ یاد وشي واړو